الله تعالی عنہ اور سره مرګره دی پلار باندې را روان دي حضور اکرم ته لګه محسوس شو اغي مبارک ته لګه محسوس شو چې مزل یې کو الته یو چومپړی وا یو وړو کې شان کور و په صحرا کې چې هغه تر ورسېده حضور اکرم صدیق اکبر سے فرمائی صدیقہ لاش په دې کور کې معلومات وکا چې چرته کجوري ملوشي چرته پي ملوشي چرته نور سه ملوشي او غواړته نه هغه به موتا اخرو او لګه به په ختم شي صدیق اکبر سے ورغه تپوس کوي مونږه ملمانیو کور کې د خوراک سویرا ترا کوي هغه یو زنانه را ووته کمزوري زنانه وا بوډۍ وا حضور اکرم مخامخ ولاړ دی هغه صدیق اکبر سره خبرې کوي لګیا دی کله چې حضور اکرم یې ولید هغه بوډۍ هغه ورته هیڅ راکړه نشتا زمونږ څه چیلې دي هغه می خاون وستې دي بهر سیل د پارا هیڅ راکړه پاتې نه دي صدیق اکبر سے پکور کې وکړه چې یو کمزوري چیلې ورکړه ولاړه وا صدیق اکبر سے براله محبوب ته وای محبوبا اغي کرا خو هیڅ نشتا بیخي ورکړه سنشتا خو ها یو کمزوري چیلې دا او هغه ولاړه دا او بیمار دا او د دې د وجه نه پکور کې اشاره کړی دا چې اغي د هغه رمی سره تګ نشو کوله ډیره کمزوري وا نو لہذا هغه خو پیم نشي کوله نو څوک حضور اکرم ورته فرمایي اے ابو بکر صدیقہ ورشه اجازت تینا راوالا ورته کستا اجازت وی نمون بده چیلې نه پي ول شو هغه ورته وی عجیب ده وی هغه کمزوري ده بیمار ده یو ګډ پیم پکې نشتا حضور اکرم ورته فرمای ورته ته خو اجازت وکا بیا نور زمون کار دی اجازت یې ورک حضور اکرم هغه چیلې راوستا وی درولا حضور اکرم ورته اول بملا باندې لاس راخ الله اکبر هغه زناور تم پته لګي چې سرور کائنات را باندې لاس راکاږي چې لاس یې پراخ ک حضور ورته په خپل کیناست په هغه تیان باندې ورته مبارک لاس راخ کې هغه تیان را ډک شو دومره پي پکې راغله وی هغه پي ټول صحابه کرام هم اسکل حضور اکرم هم اسکل هغه بوډۍ باندې اسکل تر دې پورې هغه بوډۍ ته حضور حکم او فرمایله چې لاړ شو یو لوخه راوړه یو لوخه راوړه حضور اکرم ورته دوباره هغه چیلې ول سلا هغه ورته ډک کړه او وی واخله دا پکور کې ځان تکیک دا حضور اکرم پي وسکل روان شو لاړې چې لاړې ما خام شو دغه زنانه خاون کور تراغله دغه زنانه نوم وو ام معبد نوم یې وو او د هغه خاون یې ابو معبد نوم وو کله چې ابو معبد کور تراغه کور کې وکړه یو رڼا دا یو خوشبوئی دا هغه خزه ته وی عجیب خبره دا وینن خو زمون په دې کور کې یو عجیب اونته خوشبوئی پیلو شوی دا نن خو زمون په دې کور کې یو عجیب اونته خوشحالي پیلو شوی دا دا څه وجه ده چې کله کور ته رادن نشه چې وی کته یو لوخه د پيونه ډک پروت ته نورم حیران شو ورته وی دا څه قصه ده وی د کور کې چې کوم چیلې مې درته پرې خو دي دا خو بیمار وا په کور کې دا پي د کم زین رااله هغه ورته وی راځه وی کینه اندرته یو قصه کوما وی څه قصه راته کې وی دا زما کمال نه دی دا د دې چیلې کمال هم نه دی وی یو دو ملمانه راغلیو او دا د هغې کمال دی راغلو تپوس یې وکړه ما ورته وویل چې اسم نشته دا یو چیلې را کره موجود ده هغې په دې باندې لاس راخ که هغې کې پی راغلل وی ویل اصل ما ته یم راکړل په خپل یم اسکل امرګري ته یم ورکل صدیق اکبر ورسره موجود و او وی لاړل ورته تپوس یې ته ونه کو چې څوک ورته وی خاوند د ویزه دغه په حسن او دغه په خبرو کې دومره مبتلا شوم چې ماته نه د نوم تاسو مونږ کو نو چې د نوم تاسو مې ته ونه کو وی د زه تاسو مې ته ونه کو چې د کم زین راغلي سو کې خو ها وی حلیه راته یاد ده
دا راته پته ده چې څنګه انسان راغلی و دا راته پته ده چې څوک راغلی و ورته وی ښځه چې تپوس دې ترې نه دی کړی نور معلومات درته نشته حسن خو یې راته بیان کا حلیه خو یې راته بیان کا چې دا څوک راغلی و نو هغه ورته څه وایي رأیت رجلا ظاهر الودع وی داسې یو کس راغلی و داسې یو کس مې ولیده چې د هغې مبارکو دا مخ مبارک داسې روښانه و د هغې مبارکو حسن الخلق د هغې مبارکو اخلاق ډېر ښایسته و ډېر ښایسته اخلاق یې و ورته وایي ملیح الوجه وی د هغې مبارکو مخ داسې ښایسته او ګول مخ یې ښکارېدلو ورته وایي ښه نور بیا څنګه و وی قسیم وسیم وی ډېر خوږ و ډېر زیات ښایسته و ورته وایي ښه مخکې وایه هغه ورته وایي فی عینیه دعج وی د هغې مبارکو هغه سترګې داسې غټې غټې سترګې یې لګېدلې فی اسفاره وطفن د هغې مبارکو دا روزې داسې لګېدلې روزې ښکارېدې ښایسته ښایسته روزې وي تکې تورې روزې ښکارېدې وعنقه ستم وفي لحیته کتم او د هغې مبارکو دا مخ ډک ښکارېده او دا ګیره مبارکه یې ګڼه ګیره وه او ښایسته ګول ګول ګیره مبارکه یې جوړه شوې وه واحولو وکحولو او د هغې مبارکو هغه سترګې پرانجو باندې ښایسته تورې شوې وي خو دا شان تورې شوې وي وی داسې قدرتي تورې شوې ښکارېدې داسې به نه وي چې دا پرانجو باندې تورې شوې وي ورته وی نور وایه او وی عجیبه خبره دا ده وی عجیبه خبره د حضور په حسن کې دا وه چې لرې نه به دې ورته وکته ابهى الناس واجملهم من بعید وی که چا به ورته د لرې نه وکاته نو ډېر جمیل به ښکارېده ډېر ښکلی به ښکارېده وی واهلاهم واحسنهم من قریب او که چا به ورته د جوخ نه وکاته نو وی د هغې نه ښکلی به ښکارېده دا د حضور اکرم هغه حسن د